زړه چې کله مړ شي نو د الله یاد سره ژوندی کیږي او د الله په یاد باندې موږ ښه تفصیلي خبره وکړه. د الله په کلام ژوندی کیږي، په هغې هم موږ تقریبا ښه تفصیلي خبره وکړه. د انسان زړه په استغفار باندې ژوندی کیږي. استغفار موږ تېره جمعه کې ویلي وو، استغفر الله ته نه وایي. استغفار یو پورا تحریک ته وایي. ما د هغې ډېر مثالونه درکړي وو چې که چېرې نکاح تش نکاح ته نکاح نه وایي، چې ما تاله ځان درکړی دی او سړی وایي چې ما قبوله کړې تش دا نکاح نه دی. نکاح یو پورا سلسله ده، یو د ژوند د تېرولو ترتیب دی، دې ته نکاح وایي. نو استغفار هم تش په ژبه باندې استغفر الله ته استغفار نه وایي. په دې موږ ښه تفصیلي خبره کړې ده. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ دا او بی بی دا او د امت مور دا، د چا چې ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرم کې او کور کې تیر شوی دی. نو چې کم سړی پیغمبر سره نږدې پاتې کیږي او د یوه خبره کوي، هغه خبره مدرکه بالقیاس و بالعقل نه، یعنی په عقل هغه شی نه معلومیږي، نو پوهېږه چې رسول الله نه یې اورېدلی. ام المؤمنین فرمائی طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. خوشخبری د هغو خلقو دپاره چې د چا عمل نامه کې بخنه زیاتی، الله نه بار بار د معافي غوښتي. استغفار نه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. څه معنا؟ یاره ولا که پته شته خو استاد راته ویلي دي چې دا ډېر وایه، دا بیا پیدا که تا خیال کړی موږ چې چا سره خبرې کوو، خبرو سره موږ انداز هم جوړو. په دې هم تېرې جمعې خبره کړې، د غصې خبره چې کوو هغې سره انداز بدلي، چې د مینې خبره کوو هغې سره انداز بدلي، د انکار خبره چې کوو هغه سره انداز بدلي، لاس داسې خوځوو، سر داسې خوځوو. خو چې د اثبات او د اقرار خبره کوو بیا مو انداز بیا که پری داسې نه خوځي بیا داسې خوځي. او ته چې کله په یو څیز پوهېږې نه، نو ته به سر داسې خوځوي او وایي به د اقرار خبره یا به کوې د انکار خبره او سر به ده، ځکه پوهېږي پرې نه. کله چې سړی د خبرې په معنی پوهېږي نو هغې سره سړی ډایلاګ ویشتی شي. ډایلاګ خو پوهېږي نه، ډایلاګ سړی هله ویشتی شي چې کله سړی په خبره پوهېږي. ته چې اوس چاله په پښتو کې وایي نو په پښتو ته پوهېږي، نو هغې سره ډایلاګ صحیح ولې. خو که کله تا ته څوک ووایي چې د عربۍ دا جمله ووایه او د هغې په معنی چې ته نه پوهېږې، ته ډایلاګ صحیح نه شي ویشتی. تا ته پته دا نه لګي چې دا کوم ټکی زه وایم دا د مینې دی، که دا د نفرت دی، دا د اقرار دی، که دا د انکار دی، دې کې څه شی دی. اوس خبره دا کوې بی. نو استغفار نه مراد هغه استغفار دی چې ډایلاګ ورسره صحیح وي. استغفر الله، زه بخنه غواړم د الله نه. ربي داسې الله چې هغه زما د پاللو والا دی، زه یې د وړوکوالي نه لوی کړی یم. مور په خېټه کې چې زه د نطفې په شکل کې وم، زما رب داسې دی چې هغه امتیاز و ساس کی تربیت کولو. د الله نظر ور باندې هغه یې ورو ورو لویولو چې د وینې ټوکړه یې ترې جوړه کړه.
بیا تے رب نگاہ وانړولا بیا یې تربیت کولو چې زه انسان جوړ شوم بیا یې تربیت کولو په ما کې د 4 میاشتو په عمر کې سا واچولا کله چې ما کې سا واچولا نو زه بیا د خوراک څښاک محتاج شوم او هم د داسې خېټه کې چې هلته واښه نه وو هلته بنډۍ نه وي هلته تیل نه وو هلته غوړي نه وو هلته غوښه نه وه هلته اور نه وو هلته تنور نه وو هلته مور نه وه هلته پی نه وې اے ربا زه دې جوړ کړم سا دې راکې واچوله د خوراک محتاج یم او دنیا کې د خوراک یو شی هم د مور په خېټه کې دستیاب ته زما داسې رب یې چې هغ ځای کې زما د مور په رحم کې خرابه وینه چې وه چې د ماهوارې په شکل کې د ښځې ناکمه چې بهر ګنده وینه راوځي ربا هغه وینه دې زما دپاره خوراک جوړ که هغې نه دې زما دپاره فولاد جوړ کړل هغې نه دې زما دپاره پی جوړې کړې یا دې کیرتې نه جوړ که هر څه دې چې جوړ کړل خو زما د خوراک برابر دې کړل ربا بیا زما خوله نه وه غاښونه مې نه وو چې ما هغه چوپلی شوی لاسونه مې نه وو چې هغه وینه تا خوراک کړې وه خو ما خولې ته کولی نه شوه لاس مې کار نه کولو سترګو مې کار نه کولو ربا یو شی هم آلات برابر نه وو او محتاج د خوراک وما ربا بیا دې مالا هغه خوراک د خولې په ځای باندې نامه باندې مقرر که د نامه چې کم تار تلی وي بچدانې سره لګېدلی وي ماشوم چې پیدا شي دایڼې تې کټ کي ربا زما د خوراک انتظام دې د خولې په ځای باندې په نامه باندې شروع که رب دې ته ته چې کله د رب نوم اخلې او دا ټول تصور دې په ذهن کې نه راځي نو دا د رب تصور بیکاره دی رب 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 العالمین رب العالمین رب العالمین تصور در سره نشته من کله چې تکلیف راشي منګه وایو وا مورې وایو که نه وایو وا مورې و بابا جانا و کاکا و لالا دا منگ ولی وایو د مور رحم دلی زمان پا مزغو کی وی د مور مینمو او د مور ټوله ہسٹری زمان کمپیوٹر کی انسٹال وی ڈاؤنلوڈ وی یرا زما هغه مور چې زبا زخمی شوم زما په زخم باندې به پټه لګولې زما هغه پلار چې زما وای سره به د هغه وای आवाज خطو ما بجڑا کولا هغه به تسلی را کولا نو کله چې تا دا تصور مزغو کی ویو بیا مور نه आवाज کوي نو بیا سکون زړه ته ملاويږي هسټری دا زړه ته یو ما شو قدا ستا خزلا بیبي دی دا هغه تعالی ډیر ګران دا او ته په سفر کې هغه تعالی یاد شیو دا غي هسټری در سره دا مزغو کې نو ته چې کلا بړستن کې ود شي یا اندارنګي روټه باندې هزار هاو خلق سره ناشته خودی کی دی سوچ او سی او سوچ کے کور ترا شیخ پل بی بی را یاد کی نو تانا سکون ولی ملاوی گی زکا چی دا بی بی ٹولا ہسٹری در تا مخی تراشی او کلا دا یو انسان ہسٹری مخی تا نرازی مینا پی نماتی نو تچی کلا دعا کوي استغفر الله ربی بخنا غواړم زه استغفر زه بخنا غواړم الله جل جلاله نا ربی آغا داس اللہ دے چی آواز اللہ نہ دے زما بپاللو والا ہم دے یو ہوئی یہ جیدہ زمان پارمین دے پاورمین یہ جیدہ زمان کا ہیڈ ماسٹر دے یہ جیدہ زمان کا دے شریک کے مشر دے یہ جیدہ زمان کا وزیر اعظم دے اتش وزیر اعظم دے گا اللہ زمان یواز اللہ زمان کا یواز صدر و وزیر اعظم نہ دے ربی آغا سرد بادشاہ ہے سرد وزارت عظمہ سرد آگے لوئی ڈگرے ربی زمان پاللو والا دے مور و پلار نہ ہم مخ کے پاللو والا دا ہسٹری دی چیزڑ کے نشتا دا استغفار نہ دے دا تشت کی دی چی دخلے نہ دے وہ استل
यो शायर वही बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। ए बंदे खुदा ना उम्मीद ना हो जाओ, ए बंदे खुदा ना उम्मीद ना हो जा, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। कलाच खबरें दुखली न कीगी अगे के असर नहीं आगा तशे खबरें हुई। कलाच खबरा दसड़ न उशी आगे के असर हुई। अस्तगफिरुल्लाह जबखना ग्वाड़म आगा लोए बादशाह ना आर्श बांधी चे नास्ते आर्श बांधी चे मुस्तवी दे आगा लोए रब चे द तमाम कायनात मालिक को खालिक दे। देर खलक बादशाहान दी खुमंग लटकन रा कई नो सबके बादशाह देर खलक दसरोस पिनो मालिकान दी वो जमंग गम वर सरा नश्ता मंगे बादशाही च कहू मंगे मालिकी। ए अल्लाह तजमा दासी सदरी तजमा दासी वजीर आजमी तजमा दासी बादशाही चे आवाज बादशाह ने रब्बी तजमा द पाललो वाला है हक वक्त के चे जमा खुलो गाफुन नो ज़दा लोय रबना लोय अल्लाह मुरबिना बखना वाड़म मिन कुल्ली ज़ंबिन हर हगा गुनाना चिमा कड़े दा पोए सरा या ना पोए सरा जागा गुना गणम या न गणम या अल्लाह चिस्ता दरबार के गुना दा नुमा दा हगे तोलो न तो बला वातूबु इलै रब्बुल आलमीन तरफ ता मुतवज्जे के गमा ज़त्ता तो बताए भी हम परवरदिगार आलमा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई तूबा लिमन वजदा खुशखबरी दा ज़ेरे दे दा हक़ दा पारा वजदा फी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा चे द चापो अमलनामा के टोले बखने गुख्तली टोल अल्लाह तस्वालु नवी या अल्लाह मा मुआफ का। मुसलमाना ताला तरबियत दा से दरकड़े शवे दे खो कुरान न लरिशवे ना पोयशवे ताला दा तरबियत जनाब मोहम्मद मुस्तफा दरकड़े दे चितकला इबादतों की मूंजों की मानजना सलाम वगर जवे दखल को जहन खुदा वाई च अल्हम्दुलिल्लाह वाया मूज दे ओक खल गोइंदा से शुक्र दे च खुदाया मुसलमान दे पैदा करम रबाता नडे राजी मा पेंज वक्त मूज दे राला नसीब को। लेकिन द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा तरबियत ने आगा वही कला चिता मूंज को कला दी च इबादत को अल्लाह तो उदरी दी नुकल दे च सलाम वगर जाओ यौ जलिद अल्लाह लुई बयान का हुआ च अल्लाहु अकबर मानज पसे यौ जले हुआ च अल्लाहु अकबर देर लोए दे रब देर लोए दे ब्या दरेज अला हुआ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इंसानी जहन वही दलता द माफे च खबर दा माखो जिना न दकड़े माखो गिबत न देखड़े माखो शराब न दिचकनी माखो रब्बुल आलमीन इबादत को माखो रब हुक्म मनो माखो रब हुक्म बांधे अमल को रबा देखे दस्तगफार से खबर दा। लेकिन द मोहम्मद मुस्तफा तरबियत वाई च इस्तगफार जका हुआया जे रब संगा इबादत पकारो हग से इबादत मंगो नकड़ेश जमंग मुंजुना द कोता हयो न डकदी जमंग मुंजुना द गंदा सुचुनो न डकदी मंग वलाड अल्लाह तऊ तसव्वुर मु पबल जबान दीवी वलाड अल्लाह तऊ सोच मुदावी ची सूरत बकला खत्मी की दुकान में खलास पर खेवे कला बसलाम गर्जी कोर की मी प्लाने सामान ये खेदे चे वर्षमा का बलब बजुड़ाओ मा बिलमाने मेरा गुख्ती दी आगा बस स्टॉप के वलाडी मोबाइल नंबर में सड़ी लवर कड़े दे उस पे सुमरा रिंगू न खड़ी हुई उसको जुमात के मांझ के हम सर मोबाइल रा सरवी टंगी टोल तस्वुर मु प मखलूक बांधे दे वलाड़ खालिक तयु
صرف ولاړ خالق ته یو، نه مو زړه خالق له ورکړی دی، نه مو دهیا نو سوچ خالق له ورکړی دی، نه مو مازغه الله له ورکړي دي. هېڅ شی الله ته نه ورکو، صرف مو بس قیام کړی دی، ولاړ یو ښکارا. که چېرې الله د صدر په شان وی، الله د وزیر اعظم په شان وی، نو هغه به زمونږ شکریا ادا کړې وی. چیرې جي ته وګوره سهار نه ولاړ، ولیکن الله خو د صدر و وزیر اعظم په شان نه دی. هغه ته خو زمونږ دننه معلومات دي، هغه زمونږ په بدن نه غولېږي چې غرمو ته ولاړې خوله در باندې را ماته ده. ادې پیژني چې اسې حرامي ولاړ خو ماته یې ښکارا ودرېدل په ما خرڅوې، خو زړه کې دې بل څوک دي. نو هغه ته استغفار کوه، عبادت دې ښه نه دی کړی. انبیا هم چې کله مونځ وکړي، انبیا هم مونځ به څنګه مونځ وي، لیکن بیا هم نبي د مانځه نه پس الله اکبر وایي، بیا درې ځلې استغفر الله ولې وایي، ځکه چې نبي هم دا اقرار کوي چې وما قدر الله حق قدره. اے الله ستا هغه قدر موږ ونه کړی شو چې کوم دی مناسب دی. مناسب قدر څوک نشي کړی. زکات وباسه، استغفار وایا. الله جل جلاله تعالی 40 روپے درکړي. څومره درکړي؟ 40. تا ته وایي چې دا یوه زما لار کې وباسه 40 روپے. ته دا 1 روپے هم چې وباسې لاس دې رپي، دا 1 روپے هم چې وباسې لاس دې رپي. رب العالمین تعالی 90 روپے درکړي، 90 روپے. او تا ته وایي دا یوه وستې واپس خپل مسلمان رور له ورکه، په هغې دې ملاس رپي. او د 1 روپے ته چلونه څومره جوړوي. یره جي دلته زمونږ ډېر خلق دی، دا د ټولو حصه په کار ده 1 روپے کې. زمونږ د جومات امام صاحب دی، هغه هم ډېر غریب دی، مړه دا خوا کې مدرسه ده، هغې هم په موږ باندې حق دی، حالانکې مدرسې باندې او جومات باندې زکات نه کېږي. یره جي دا زما مور پلار دي، یره جي زما تره دی، خورلڼې مو دي. 1 روپے کې 1 روپے کې ټوله دنیا باندې نظر دی. او ملا له به ورشي پوښتنه دې کوي، مولانا صاحب مور پلار باندې زکات کېږي؟ ولې هلکه؟ یره جي ډېر غریبانان دي. خو د خدای و د خدای جاهله 90 روپے در سره خپلې دي، 1 روپے د الله ده. په دې 1 روپے کې ټوله دنیا څاري، خو د 90 کې ولا حصه ورکړه. مور پلار دي، مور پلار ته په 90 لوی کړی، په 40 روپے نه یې لوی کړی. د بدن وینې تاله 90 حصې درکړې، د 40 نه ده درکړې. نن مور پلار د پاره ستا تصور دا دی چې دا 1 روپے کې بس دا د کار او باسم، نه کېږي په مور پلار زکات. ستا په 90 روپو کې دا حق دی، حق حلال به ورکوي. یره جي په زوی زکات کېږي که نه کېږي؟ په نوسي. یره جي په لور باندې زکات کېږي که نه؟ وحده ده، ولې په د 90 کې ورکه که دا ستا د پلار روپے دی، دا 90 د چا دي؟ دا خو هم د هغه دي که والله که د انسان دا سوچ راځي چې دا 90 هم د هغه دي. نه نه دا خو زما دي، دې کې د خدای څه کار دی؟ دا 1 روپے کې دا لور بس غریبه ده. بیا موږ ورته چل جوړ کړو هیله، ځکه چې موږ ته خو زړه کې فکر چې دا لور به اوس څه کوي. دا د خدای د جهان بخیل، دا د شوم بچی خو په 90 کې حصه نه ورکوي. او دا 40 روپے په لور کېږي نه. نو بیا موږ ورته وایي چې خیر دې زوم لی ورکه، خیر دې زوم لی ورکه، زکات دې بیا کېږي. ځکه چې ته اوس په دې 1 روپے کې ټوله دنیا غولوې. او دا 90 ته به وایي چې که تا خپلې جوړې کړي دي او خپلې دي. او بیا زکات چې الله چاله ورکي پیسې، هغه پکې دا هم کوشش کوي یاره د دم حصه، د دم حصه. نه نه نه، علما ورته څه ویلي دي؟ یاره جي اوس سړي له د دومره نه ورکوي چې هغه غني شي، دا مکروه وي. د تله 100 کروړه چا درکړي؟ ته چا غني کړی؟ نو چې کله ستا کروڑونه زکات وځي، خو یو سړي له یې ورکه که نه چې د هغه کار پرې روان شي. دا چا وایي چې مکروه دی؟ سکانو کې غریب نشته، سکانو کې چا سوالګری لیدلی؟ د تمام دنیا هندوانو ګوره،
په دې ټولي دنیا کې د هندوانو آبادی زیاته ده سولګری پکې شته عیسایان وګوره ټوله دنیا کې اوسېږي چېرته چا سوالګری پکې لیدلی دی و د الله بندګانو د تمامو مذهبونو دا طریقه ده چې هغوی خپل زکات خو پرېږده لس شل کسان جمع شي یونین جوړ کړي هغوی ټول خپل صدقات او زکاتونه یو ځای لکي یو سړي له ورکړي او هغه پرې لوی کاروباري جوړ کړي راتلونکي کال ته هغه غریب هم بیا د دوی کسانو کې شامل وي هغه هم بیا خپله حصه اچوي بس دغه غربت ختم مسلمان وایي چې دومره ورکوه چې نه مري او نه رغېږي او دروغ پر رسول الله تړي چې دا مکروه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړي لا سل اوښان د زکات ورکړي څومره لکه نن سبا سل جاسونه ورکړي یا سل فلانکوچونه ورکړي په رسول الله ولې دروغ ورتړي زکات یو سړي لا ورکا چې هغه کار په باندې وشي غربت نه پیوزي چې آینده کال ته یو کروڑ زکات وباسي چې هغه غریب چې تا زکات ورکړی دی چې هغه کال لا 50 لکه زکات دی وباسي نو بهرحال استغفار زکوایا چې مونږ دې وکړو د کوتاه نه ډک زکات دې ورکړو د کوتاه نه ډک 500 سره په مسلمانانو ویشي د خلکو عزت سره لوبې کوي قطار کې درته خلک ولاړ ذلیله کوي خلک استغفار وایا نو بهرحال دریم نمبر د زړه د ژوندي کولو لویه ذریعه د رب العالمین نه معافي غوښتل دي زړه ولې ژوندي کېږي ورسره ځکه چې استغفار کې الله ته استحضار دی مخامخ کولی دا نه چې علامات مې کې علامات مې کې سوچ دي دلته نه ورته توجه کېږي به مکمله توجه به دې هغه سره وي څلورم سبب د زړه د ژوندي کولو دپاره مړ زړه چې ژوندي کېږي دا په دعا ژوندي کېږي استغفار او دعا تقریبا نږدې دعا کې هم الله ته مخامخ کېدل دي ټوله توجه الله ته دا استغفار هم دعا ده صرف الفاظ بدل استغفار کې رب العالمین نه معذرت غوښتل دي پښمانه کېدل دي په ګناهونو باندې عهد دې دنې کې او دعا کې رب العالمین نه غوښته ده او غوښته به د استغفار نه بعدي رب سره دې روغه نه کړي چې دې غوښته اول خو روغه وکړه ته خو دشمني ده غیبتونه دې کړي حسد نه دې زړه ډک دی کینه دې درکې ده غیبتونه کوي بهتانونه تړي سترګې ټوله ورځ په پردیو زنانو باندې دې سترګې لګي مازغه دې په غلطو سوچونو کې بوختي هر یو شی دې د الله د حکم خلاف روان دی اول روغه ورسره وکړه جوړه ورسره وکړه بخښنه ترې وغواړه ربا تر اوسه پورې زه دشمن ما یو کار د سړیتوب نه دی کړی پروردګاره اے اللہ نن نبات زما استاد جوڑا دا ربا ما معاف کا ما تا اوپی جندلی ربا ما معاف کا پس دا حقی بیا دعا کوا وقت کوا جوڑا وشوا اس وقت کوا اللہ اکبر اللہ جل جلالہ تا متوجہ کے دل آغنا وقت کول دی سر ازڑ جوندی کی گی زکا زڑ سر احساس پیدا شی چیز محتاجم محتاجن الی څوک دی زه د غوښتلو والا یم د ورکولو والا څوک دی احساس پیدا شي چې زه هیڅ شی نه دا یاد وساته چې تر څو پورې دې ځان خاوې هیرې شمار کړی نه خپل ځان دې هیڅ شمار کړی نه شمار کړی نه ذهن کې دې خپل ځان هیڅ شوی نه عمر پورے رب العالمین نہ د خیر توقع گانے ایسے کوے اول جان ہیج کا کہ دانا خاک میں مل کر ولی گلزار ہوتا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو مٹا دو اپنی ہستی کو ہستی چیشے دے زان مٹا دو
अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुली गुलजार होता है। चरे दाना पकंदू की प्रतवी हिच कल बदे गुली गुलजार नजर होनी दक्का व भैया खैरी बा स्पगे ओ कटमल बे उखरी गबम द मेंस की डडई दवड़ो काबिल बहम निशिवरस्ता बश विने तासु कुछ कला दाना जान खावरी की पटी तप्रियुजी जान उरूस की द्रेचलोर रजेलान दी दागा नम की सियम की तीरी की बदनी खाशी खावरी शी तेगे तेरा उजी गुली गुलजार बन जाता है। जाने वरक यो शायर वही ये खजान की फसल क्या है फकत इनकी चशम पोशी। ये खजान की फसल क्या है फकत उनकी चशम पोशी। वो अगर निगाह कर दे तो अभी बाहर आए। वी खजान से शेर रब्बुल आलमीन चिकल दोनो न तवजूरा न कीवा अखवा की बजार शेवरान जाड़श लेकिन रब चिकला निगाह और बांधियो की अभी बाहर आए। मौसम सर ताल्लुक न लरी दिचा नजर सर ताल्लुक लरी अल्लाह नजर सर ताल्लुक कला चिहागा निगाहों की नजरे करमों की बस फौरन बाहर आ जाए। लेकिन नजरे करम द पारा सान खावरे रे कवल ग्वाड़ी द रब कानून मनल ग्वाड़ी मुसलमान पर रिवाज बांधे तश मुसलमान वही बस दरखास्त उड़ान दे कवा और आजाओ कार बकी गिना कलच यो सड़े द पाकिस्तान हुकूमत ना द यो खैर मुतालबा कई लाइसेंस ग्वाड़ी गवर्नमेंट ना लाइसेंस ग्वाड़ी द गाड़ी लाइसेंस द असलहे लाइसेंस द प्रॉपर्टी लाइसेंस द डॉक्टर लाइसेंस द दवाया द खर्चवलो लाइसेंस डेर लाइसेंस में नचे तश दरखास्त बावरड़ी बस खबर खत्म अलग तश दरखास्त ना डेर फॉर्मेलिटी अवल बखपल शिनाख्ती कार्ड राख ले दागे फोटो स्टेट नंबर बहुली के अवल बत इदारे तजान मारिफी की जैसे पाकिस्तान है यम दुश्मन सर में ताल्लुक जद इंडिया नेम जद अमरीके नेम जद इसराइल नेम अवल बजान साबित की च मैं पाकिस्तानी हूं। नंबर 2 ब्या बस्ता दाद लाइसेंस वाला चिकमा कापी दा स्ता दरखास्त दा बाइदारो तवली गई चार बीणों के दी सड़ी बांधी से केस होनस्ता दा मतलूब होने दे द मुल्क खिलाफ एक्टिविटीज की खिलाफ नश्ता नाकारा कारून होने कई कले कौम खोते तंग न दे टोल इदारी ची कला दता रिपोर्ट वर की ची बिल्कुल यो पर अमन शहरी दे द सड़ी जुए दे औ मुहिब वतन पाकिस्तान है दे पस दहा गेन अब बिया नूर अफकार की लाइसेंस बजुड़ी की पड़े रोरज के बताता इलायो कागज मिला कपदे टोलो इदारा की वे इदारी उली कल जिद सड़ी जुए न दे हर औरज इतनी की जंग लाइसेंस खाता मुहिब वतन पाकिस्तान है नहीं पर अमन शहरी नहीं न चिकला दी यो वाड़ लाइसेंस द पाड़ा चागा न द दुनिया द तमामी दुनिया से खैर पकेरे और न द आखिरत से खैर शता द हगे द पारा बजान साबित है चीज दुश्मन नहीं डेर इदारी बली की चिसम सड़े दे द अल्लाह न जन्नत ग्वाड़ी अल्लाह न बखला ग्वाड़ी अल्लाह न वदुन ग्वाड़ी नेके ग्वाड़ी मालून ग्वाड़ी ए बादशाह ग्वाड़ी ओला एक फॉर्मेलिटी निश्ता बजुमा तरफ खत्म बस अल्लाह तैयार नसते चित संग ग्वाड़ी धप दर गई सवाल न दे जगप न दे द लाइसेंस मिसाल याद साता अटोलो नावल बदा साबित है रबाज खपल यमा गैर न यमा गैर को मंगियो खपल को मंग देर लरे खबर आदा बचपन न तरोस पूरे मंग सुमरे दुश्मन है दरब सरे कड़ी दी टाइम पटाइम दा अल्लाह अदा वतनु लग दा गर्मी चे खत्म दा नन दा अक्टूबर अवल तारीख दे दा वक्त गर्मे दे वक्त की पंखे चली दी दे वक्त की सीगान चली गल दा वली दी
اعمالکم اعمالکم عمالکم، خپل عملونه حاکمان دي. دشمنان خو مونږ یو، اغیار خو مونږ یو، مونږ خو د دنیا چپې چپې نه متاثر کېدلو والا خلک یو. کوم ځای کې چې یو فالګری ولاړ دی، یو جادوګر نجومي ولاړ دی او داسې داسې لسونه کوي او دغه یاله روپۍ جوړې کړي، هله خر یې جوړ کړه، سړي نه هګۍ وایستې، هله هګۍ وره پورې کړي، مړې کړه ژوندې، مونږ یې داسې داسې سړي ته هم ته ودرېږي چې ښه پوهېږي چې دوکه ده، ښه پوهېږي چې دروغ دي، ښه پوهېږي چې د لاس صفایي ده، ښه پوهېږي چې د الله دشمن دی، حرامي دی ایک نمبر. ته ورته ودرېږي ولې چې سترګې دې هم رایستي. نو موږ خو یو اغیار. اول استغفار سره ځان خپل کا، روغه وکړه الله سره، پس د هغې نه بیا رب العالمین ته ودرېږه، دعا وکړه. الله فرمایي ادعوني استجب لکم، اے بندگانو ما نه غواړئ زه د قبلولو والا یم. ادعوني ما نه غواړئ صرف زما نوم اخلئ، ګورې بل را سره ملګری نه کې. په دې وسیلې چې کوم خلک دعاګانې غواړي د مخلوق په وسیلې، دا بل ملګری کوي. ښځه چې کله ګناه وکړي، د خاوند تاوان وکړي، ښځه د خاوند تاوان وکړي، ډینر سیټ مات کړي، د ګاډي چبي چاله ورکړي، ګاډی وجنګېږي او دی د خاوند نه معافي غواړي، ځان سره یار راولي، ښه به یې معاف کړي. جواب راکړې ښه به یې معاف کړي. یاره جي دا عاشق مې ځان سره راوستی دی، ته زما خاوند دی، خو دا مې ډېر خوږ یار دی، د شپې زه که تا سره وم نو د ورځې خو خامخا د سره وم، دا د ده په واسطه مې معاف کړه، ما په دې کې خام ولې څاپېړې در کولې، اوس به دې وجني، اوس به څه در سره کوي، وجني به چې یار دې راوستی دی ځان سره. الله ته به ځان سره یاران نه بوځې، یاد وساته شریکان به نه بوځې رب ته، رب ته به تنها ودرېږي. که وسیلې ورته پیش کوې د رب خپلې وسیلې دي، د رب نومونه به اخلې، یا الله ته بخلو والا یې، دا د رب وسیله ده، لویه وسیله، ربا ته بخلو والا یې، ربا ته ورکولو والا یې، ربا ته خالق یې، ربا ته مالک یې، ربا ته د بندګانو نه مخړولو والا یې، په وړو وړو خبرو څوک نه وهي، یا الله معافی کولو والا یې، تواب یې ربا، رحیم یې ربا، کریم یې ربا، خالق یې ربا، رزاق یې ربا، مالا رزق راکا، مالا بخنه وکړه. دا معافیانې وروله، دا وسیلې الله ته پیش. یاران ځان سره مه بوځه. د مولیانو په دې هم جګړه ده چې نه نه ده، خو خیر ته شي، یاران جایز دي، نو ته چې بیا ګرځه نو ډېر څه به نه وایم، ممبر دی. الله فرمایي ادعوني، ما نه غواړه بل چا نه څوک به نه شریکوي، زما داسې رب دی. انسان چې کله ته غوښته کوي د انسان تندي کې ګونځه راځي، مړه پرون مې مور کړې وې نن بیا ولاړ دی. الله وینا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللہ فرمائی جو نہیں مانگتا وہ متکبر کہلاتا ہے میرے دربار میں، جو بار بار مانگتا ہے یہی میرا بندہ ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً آغا خلق چاغا لوی کوي زما د وختنا، ما نه وخت نه کوي، لوی کوي، سوال راته نه کوي، یا چې کوي نو ځان سره شریکان رانیولي وي، د پلنکی بابا په وسیله، د سیدانو په وسیله، د عبدالقادر جیلانی په وسیله. اے بے شرما دومره نه شرمیږي چې الله ته ورځې ځان سره د شریکان روان کړي دي. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو آدمی مستغنی ہو کر تکبر کرتا ہے مجھ سے نہیں مانگتا، اللہ فرمائی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ فرمائی جہنم تب غرزم الٹا ذلیل بنا کر. مانا غواړې څنګه نه، داسې رب دی.
और द रब्बुल आलमीन अजीबा अंदाज दे तो दुआ पसे कि अल्लाह कला कला अंदाज बदल की कुरान करीम की मंगूरू कमजे की चे इंसानान सवाल कई अल्लाह वाला जवाब और कई द रब्बुल आलमीन यो तरतीब दे तरतीब दादे चिकला इंसान सवालू की यसअलूनका अनिल अहिल्ला ए पैगंबरा दाखल तानद स्पुगमे मुबारकी तपोस कई यसअलूनका अनिल अहिल्ला ए पैगंबरा खलक स्पुगमे मुबारकी ताना तपोस कई कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास कुल तवर्तदा से हो आया जवाब अल्लाह द चाप जरिया वर गई नबी पर दुई पुख्तन कई तवर्तदा से हो आया या तपोस कई यसअलूनका अनिल यतामा खलक तपोस कई दी यतीमानानो मुबारकी अल्लाह फरमाई कुल इस्लाहुल लहुम खैर ए पैगंबर आवरता हुआ आया कि दुई खैर ख्वाहे किस्ता सो खैर दे चाहते हुई चोता हुआ है पैगंबर तो या अल्लाह कलाम के राजी यसअलूनका अनिल महीज दा खलक ताना तपोस कवी द हैस मुबारकी दा शेरे दा महवरी अल्लाह फरमाई कुल हुवा अज़न ए पैगंबर आवरता हुआ आदा गंदगी दा तकलीफ दे चाहते हुई नबी तो खल्क तपोस के अल्लाह नबी तो वही चित दा जवाब वर्का खल्क तपोस के अल्लाह नबी तो वही दा जवाब वर्का लेकिन कला ची खबर द दुआ राशि अल्लाह तरतीब को बदल के रख देते हैं लगो गोरा कुरान करीम सूरह बकरा आयत नंबर 61 आयमता यस वैज़ा सअलका इबादी अन्नी ए बनी आदमा ए पैगंबरा वैज़ा सअलका इबादी अन्नी गले चिताना बंदगान जमा पबार के तपोस कई ये रजीज वक्त को अल्लाह बचरत मिलावशी अल्लाह नबी तन वही चित वर्ता हुआ आया दीजे कि अल्लाह नबी तन वही चित वर्ता हुआ कुल पे निष्ठा वैज़ा सअलका इबादी अन्नी जब तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछने लगे कि रब कैसे राजी होता है कहाँ मिलता है वो कितने फासले में रहता है मैं दुआ करना चाहता हूँ मेरे हाथ में दरखास्त है मैं कुछ मांगना चाहता हूँ रब का दफ्तर कहाँ है कम दफ्तर लवर्शम नन सवा खल्को आवाम पदी दफ्तरूनु लुट कड़ लुट पदी टीवी बांधे पदी नेट बांधे वो गोरा इस्तिखारा मरकज तो चल दे खल वाला टेलीफोन न कई दाखा जी का मकले अरमान दे चे पोजे न वेच बे पड़ली वे देखा इरे चीज मा जपलन की जेना खबर कोमाओ दासी वाइफ हो दासी जमा हस्बैंड हो जमा टिंग टिंग ओ मा द पारा इस्तिखारा वो काओ दी जो खदा बस तो ननु मुजी की क्या मा द पारा इस्तिखारा हो चाम होने विच जमा द पारा खुराक को कहो गया मुला बात तो इना ना दी खुराक को बखला के जमा द पारा सावा इस्तिखारा बबल के दा को मरकजुनो खलक जान तबाक ओलो दा तो कुरान मरकज दे ओलो जी दो तो दिन मरकज दे ओलो जी दो तो दुआगानो मरकज दे खलक अखबल कुरुना अखबल जुमातुना खानकागाने दरबारुना दाखल ओली जी कब्रुनुला दरबारुनुला दा वर्ता खल्क को जहन के अचावले दा चे द रब दफ्तर दगवे रब तो चे दरखास्त वर कहे द पीर से दरबार की बेवर कहे अल्लाह नाशना जात ते खुद चावर सर द सर वासे तनष्टा रब सर सर सु खबरी न कई सु के पुख्तना न कई अल्लाह फरमाई व इज़ा सअलका इबादी अन्नी कला च खलक जमा पताओ तपूसी रब चरतवी कम दरबार की मिलावीगी चाला दरखास्त वर कमा चाजे ल वर्षम रब सर बमे मुलाकातुश कम से के बमे सवाल कबूलश सो कोई दाता की सवाल कबलीगी सो कोई ने जिस्म का खर्च का उम्र के बैतुल्लाह की सवाल कबलीगी
سو کوئی چې روضه اقدس باندې ودرې د رسول الله روضه کې سوال قبليږي. الله جل جلاله چې څنګه دا سوال راغې فوراً ټولې واسطې ختم کې دا نه چې نبی دا ورته ووایه په خپله الله وایي فإني قریب. ہے انسانا زه نږدې یم ونه غولېږې د نبی واسطه هم منځ نه قل سره اخداد قل ضرورت نشته دلتا دا نبی واسطے ضرورت نشتا. آئے انی قریب میں قریب ہوں مانگو مخامخ وایا بیت اللہ تا دتلو ضرورت نشتا زمکی مخرچا دلتا موجودیم وایا کور کی دشتایم حس دربار لمزا جماعت تا دراوتو ضرورت ہم پکی سوال کور کم کولے شی باتروم کے ناس پہ باتروم کے متیازو کے دی تکلیف دے خیٹا کے دی گڑبڑ دی باتروم کے لو لگوا برا یا اللہ پا ماسانی راولا اللہ وی دلتم موجود ستا مدد کولے شم طاقت میں دلتم موجود دے. اللہ ٹول ترتیب بدل کر قل ہی مواقیت للناس قل ہوا اذن قل اصلاح لهم خیر دلتا وی ویزا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اے انسان آز دیر نزدی یما دے دعا ولینا قبلے اجیب دعوت الدائی اذا دعان میں تو دعا کرنے والے سوال کرنے والے کا سوال قبول کرتا ہوں صرف ایک شرط ہے جو صرف مجھ سے مانگے اذا دعان چی صرف مانے ہوگاڑی دا یاران دے جان نلری کی دا ځان سره د خلی خزلی چې راونی کړی دي دا د ځان نه لري کی فإني قریب زه ډېر نږدې یم اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. اے خلقا الله وایي زه قریب یم ډېر نږدې یم یو کار وکړه چې وخته خالص کا یاران ځان سره مراوله شریکان ځان سره مراوله تنها مانا سوالو کا تب یا ما ہو گورا تو زندگی ٹھولا جوڑا کا ما سر روغا ہو کا دا صدی چکڑی دی دا کئی دینا تو بتائے بشا پینزم شے چاگے سر زڑ جوندے کی گی آغا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دا رحمت سوال کوا درود نوے امتا دا نوم دا درود ولی نا اخلم اے درود معنی خلقو بدل کردہ دا خلقو خیال دا دے چی درود پر رسول اللہ باندے سلام اچھول دی درود دے دا رسول اللہ دا پارا دا رحمت وقت رب نکول اے اللہ من خود تا تا محتاجو رسول اللہ تا تا محتاج دے ربا رحمتونا پہ نازل کا. درود سمانا دا درود سمانا دا اللہ تا سوال کول چی پر رسول اللہ دا یاد کے ذہن کے دا درود مفہوم دا خلق ذہن کے بندے دا خلق خیال دادے چی رسول اللہ خوشحالو منگا خود درود ہوئی نا درود تعلق رسول اللہ سر نشتا چاہ سر دے اللہم صلی اٹھولنا اول نم دا چاہ لے دا درود ڈائریکٹ تعلق چاہ سر دے دا رسول اللہ دا پارا صرف دعا دا لکا پلار تا دعا کوي یا اللہ زما پلارو بخی یا اللہ زما مورو بخی یا اللہ زمانگا خاندان یا اللہ زمان ملگری او بخی دعا کئی کہ نہ کئی دا درود دے یا اللہ رسول اللہ او بخی خوچون کی آغا خو بخلے شوے شخصیت دے نو آغا دا پارا دا بخن سوال پزے منگ سے دعا کو درجات بلند کی رحمتونا پہ ولے گی نور پہ ولے گی ربا مقام محمود والا ورکی ربا دا ورکی دا ورکی دا دعا دا دا حق دا پارا دا اقرار دا اللہ اللہ پا مخی چھ رسول اللہ ہم تاتا رسول اللہ ہم تاتا محتاج دے دا خلق و خیال دادے چھ درود کل خلق ہوئی توجہی چاہتا ہوئی رسول اللہ تاوی دا غلطا دا درود کی بتوجہ رسول اللہ تا نہیں چاہتا بدی اللہم صلی علی محمد والعال اللہ سرے سوال اللہ تکے قبل ولو تمد چانا دا سوال گری اور پیغمبر دے ہم سوال گر دے پیغمبر دے ہم سوال گر دے اگا ہم چالا سوال کری تو ہم سوال گر طول
انبیاء هم در رب العالمین په دربار کې سوالګر در رب ته ولاړې اللهم صل علی محمد اے اللہ رحمتنا ولگا پا محمد علیہ السلام باندی رب استاد دربار محتاج دے رب استاد حکم منلو والا دے رب استاد دین دا پارے جان قربان کڑے دے رب ڈیری شبگیری کڑی دی رب ڈیری سجدی لگولی دی رب دا ڈیرو نفرمنیو نیزان ساتلے دے لوگی تیری کڑی دی تندی تیری کڑی دی رب استاد رضا دا پارا نو اللہم صلی علی محمد اے اللہ پا محمد علیہ السلام باندی تو رحمتنا ولگا وعلا آل محمد اے اللہ دا محمد علیہ السلام آل چھلے چھ دا خد منلو والا دی آل ویلے کی منن کتا آل سا چاہتا وئی دا فرعون بچیو جواب رکھا ہوئے دا فرعون اولادو قرآن کے آل فرعون راگلی دی کندی راگلی نو دا اولاد چاہتا آل نا مراد دے دا فرعون منون کی آل محمد نا مراد دے دا محمد علیہ السلام منون کی خلق کو خدا ہر شی کی نقب لگا والے دے ہر شی کی نقب لگا والے دے خلائی کھڑے دا آل محمد ان دیجڑی کی وہی چکا دا منگ سرس پین دا تور خڑچ دا نا کرزو سرے جنن لڑنی منگ سعیدانی دیویش دا آل کی منگ رزو کینا خوشیا آل دا طول مسلمانان دیشی دا رسول اللہ تابیدار دی دا آغا کل تقی نقی فہو آلی رسول اللہ حدیث مبارک دے ہر متقی پرزگار سڑے چھ دا گناہونو نزان بچ گئی دا زمان آل دے ندا دعا چھ کلا چوک پیغمبر لغواری دی سرا امزڑ جوندے کی گی نو درود چھوائے توجہ بدی چرتوی سان با ہم سوال گرگنے تمام انبیاء بشمول محمد علیہ السلام دا با ہم دا اللہ دا در سوالی گنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم لکا ابراہیم امستاد در سوالیو لکا آغا باندی دے رحمتون علی گلی دی آغا ہم تعالی محتاجو وعلا آل ابراہیم آل دے ابراہیم امتاتا محتاجو آغا باندی دے ہم رحمتون نازل کری دی نظمانگ رسول اللہ باندی رحمتون نازل انکا حمید مجید آخر کی صفت بیاد چاہے اللہم کے ہم اللہ انکا حمید مجید کے ہم اللہ دا دعا دا پیغمبر تا خلزڑ کی وہی دا سلام دے دیوی جی کہ رسول اللہ مخامخ اللہ دے شنڈی بم دیسی دیسی کے دے پا پیغمبر سلام ہوئی دے ٹنکیم اللہ نے یادئی سوک یادئی دے ورسر شریکی نا یادا ولد چا دی توجہ بدی چاہتوی اللہ تبدیوی درود طریقہ دا کہ یو شین دز دا نبی خلقو اللہ ملا ہر شی کے غلا کڑے دا نو درود دے یعنی دعا پیغمبر باندی دزڑ دا جوندے کولو دا پارا یو لوی ایٹم چمنگ سرارا سرا دے آگا پیغمبر علیہ السلام تا دعا کول دی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یا اللہ زما والد محترم زما والدہ سرد تمام مسلمانوں بخا یا اللہ قبرون منور کا یا اللہ گناہون معاف کا دیو کس اپریشن دے دعائے غفت دا پروردگار عالمہ تے دا اپریشن کامیاب کا یا اللہ بیماری لرے کا بلیو ملگر دے دا غلور بیمار دا وڑا مشومہ بچے دا او دخلی کی ورطا دانی را خطلی دی پاخا شوی دا یا اللہ والا شفا ورکا یا اللہ قدرتی شفا گانے ورکا رب سمر کسان چی راغلی دی قدمون نکیتلو کی واچوا گناہون معاف کا رب منستا صحیح بندگان جوڑ کا یا اللہ دا لگ یو مٹے مسلمانان دا طول امت دا پارا دا ہدایت ذریعہ ہو گرزوا یا الہ العالمین زمنگا گناہون معاف کا یا اللہ منگا قرآن و سنت سرا پروردگار عالم تعلق جوڑ کا یا اللہ قرآن و سنت دا خلق جڑنو تا گس کا یا اللہ قرآن و سنت باندے خلق تا عمل نصیب کا یا الہ العالمین قرآن کی قرآن و سنت عملی کا یا اللہ بازارون کی قرآن و سنت عملی کا یا اللہ زمان ملک کی قانون دو قرآن و سنت راولا یا اللہ پاکستان کی امن راولا یا اللہ تمام اسلامی ملکونا سر دا پاکستان دا اغیار و دا سازشونو نو ساتا یا اللہ دا سازشگر و سازشونا پخپل مابین کے استعمال کا یا الہ العالمین منگتا صحیح ایمان نصیب کا الہ العالمین چاہلا سپور تکڑے دے زڑکی چا حاجت نیولے دے حاجات شرعیہی پورا کا یا اللہ منگتا صحیح حکمرانان نصیب کا یا اللہ دا عوام و سر دا بغض
او د دشمنی او د تکبر کولو والا او د رشوتونو اخیستلو والا حکمرانان نه کرسیان خالی کا یا الله متقیان پرهیزګاران د خلقو د نوکرۍ او د مزدورانو تصور والا افسران په منګه راولا یا الله یا الله یا الله زمون ټول ګناهونه معاف کا یا الله د ټول مردگان وبخا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا